د اخلاق بیانوي د پوره ژوند بیانوي چانه مې ثابت چان کا ته وګورو لوی دای په تمامه دنیا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سره سلوک پرې دا د دشمنانو سره سلوک هغه خلک چې د وینې دشمنانو د هغې پسند د ازمات کړو چې په دشمني لاس بر شو نو بیا یې څه وکړو ځکه ورته الله رب العزت فرمایي چې ته نرم کړی شوی د دې خلکو دپاره صحابو دپاره ولو كنت فظا که چېرته سخت سړی وي غلیظ القلب او زړه دې سخت وي لانفضوا من حولک دا صحابه به ستا نه ګیر چاپېر نه وي نو موږ د ژوند په هر یو پهلو کې بدایي چاته ګوري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام ټول خلک ځان ته راغونډ کړل خپل یې هم نږدې کړو غلامان یې هم نږدې کړو هر سړی ځان ته رانږدې کړو د نبی علیه السلام ژوند نمونه ده قرآن کې ستاسو لپاره نمونه ده د نبی علیه السلام په ژوند کې ستاسو لپاره نمونه ده د دایي ژوند بیانوي د مزاج بیانوي د صفات بیانوي د نقل حرکت بیانوي د معاشرتي زندگی هم بیانوي دی په معاشره کې چې دشمن نه په معاشره کې باندې د چا نپردي نه دی به یو طرف ملګری هم نه په دا باندې ټول خلکو نظر یې د ټول خلکو نظر څنګه مولانا جمشید صاحب आइए अब्दुल्लाह से देव बेरा यो सीएडी वाला वे हालत आप कौन से जमात से ताल्लुक रखते हो कौन सी पार्टी से तंजीम से ताल्लुक रखते हो अरे मौलाना जमशेद के पास चलो ठीक है ना मौलाना जमशेद से कराना दादे मौलाना साहब कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हो मौलाना जमशेद से बोलते हम रब के रब हमारे हम सब के सब हमारे منګ د رب یو رب زمونږ دی منګ ټول یو ټول زمونږ دی چې د هر چا سره زمونږ ستاسو مینه وي د دایي انفرادي زندگی د اخلاق او د معاملات دا به د هر تریخوالي نه پاک وي د انفرادي ژوند دا به سنت او د شریعت موافق وي دایي به عادت تلک ژوند نه تېروي دی به په معاشره کې داسې ژوند نه تېروي چې مسجد او کور بلکې د دایي به د کلي د عوامو سره تعلق وي د کلي د خان ملک سره به تعلق وي د کلي د زمیندار سره به تعلق وي د کلي د غریب نه غریب سړي سره به تعلق وي او دا دایي به د کلي د تانیدار سره تعلق وي د کلي د پټواري سره به تعلق وي د ډاکخانې د بابو سره به تعلق وي د بینک د عملي سره به تعلق وي د سکول د ماستر سره به تعلق وي ولې د دایي د محنت میدان دا خلک دی په دې د دې خلکو سره تعلق نه جوړوي او دې ته نږدې کېږي نه ټیک ته منځونه کوي ذکر تلاوت کوي خو د دعوت اصلي مقصد نه پوره کېږي د دایي به عادت تلک ژوند نه دی به د خلکو په دغو درد کې شریکي دی به د خلکو د ستو درنو نه ځان خبروي دی به د خلکو په روغو جوړو کې شریکي دی به د خلکو په غسل لمبولو او کفن جنازو کې شریکي دی به د معاشرې د هر سړي سره داسې ژوند تېروي چې هر سړی دا وګڼي چې دی په ما مین دی د دایي انفرادي ژوند د عقیده دا به د شریعت موافق وي د اعمال پر سنت موافق وي د لین دین دا به د شریعت موافق وي د ناسته ولاړه دا به په کوم مجلسونو کې وي د دې عبادت د جنا او دعا دا خانه لري ولې دا په محنت میدان باندې دلوي دي ځکه الله رب عزت فرمایي په پیغمبر ته دا سبب ټول ته دي وتبت
وتبتل الیه تبتیلا. تو الله ته یکسوشه په یکسوی سره ولی یکسوشه، ولی شپې جنازانې کوا، ولی شپې دعاګانې کوا، ولی شپې ذکرونه تلاوتونه او نفلونه کوا. ان لك في النهار سبحا طويلا. تعالی رسولي د خلکو په سمندر کې لامبو وکړي. ته د دعوت په ذریعہ باندې د خلکو په سمندر کې لامبو وای. ګرځي با بازارونو ته ودی، میلو ته ودی، کوڅه په کوڅه ګرځي، در په در ګرځي، یو کس ته ودی، یو کس منت سماجت پکای. ستاسو په دې باندې پیغمبري مهنت ته دغه مهنت ته پاره شپې ودرېدل او ژوند ته یې الله دې نصیب دې د پر سبب بار وایي چې موږ ته خپل یاد شي. زموږ ژوند نمونه جوړه شي. د دای ژوند چې کوم نه دا به حالت تلک ځان له ژوند نه ته د خلکو په توپ در کې نشي کېږي او په دش کې ځي او هغه ته دعوت ورکوي نه وایي چې په روح مې پلار د هسپتال نه راوست بیمار پروت و. د هغې تپوس ته نه دی کړی نن ما ته وایي چې تبلیغ ده لاړ مې چې تاسو ووایئ لاړ مې چې د خلکو په سترو په درنو باندې راته نبي علیه السلام بلال رضی الله تعالی عنہ چې ایمان راوړو او بیا په سترګو د پاسه کې بولی شو چې ایستله احد تاسې نه راوړي راته چې نبي علیه السلام په لارې کې دوی اسلام علیکم هغوی کلمات وایه. د شپې نبي علیه السلام د هغه په ځای باندې میتې جوړې کړي دي. هغه یې سملولی دی او په خپل لاس یې میتې جوړې کړي دي. نو داسې پوخ او کلک ایمان یې بیا وایلو چې بیا په سترګو او په وهلو باندې او په د اوسپنې په زغرو باندې په دې باندې بیا نه پاتېږي. لکه موږ وایو چې خلک دې زموږ ملګري شي، خلک دې داعیان او تبلیغیان جوړ شي، نو څه به کول غواړي که نه به کول غواړي. د ځان نه ټولې لشي وباسو د خدای لپاره. د ځان نه ټولې لشي وباسو. باربر دا د پښتونولي نشه دا د فلانۍ نشه دا فلانۍ نشه دا فلانۍ نشه دا ټولې نشي وباسو. داعیانه نشه په ځان کې نشته. نبي علیه الصلاة والسلام په لار روان دی، ملګري ورسره دي. یو چوراها راغله، نبي علیه السلام وایي په کومه لار ځو؟ ملګري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د غلو لار ده او دا د شاته پاکه لار ده. نبي علیه السلام یې د غلو په لار دی. دمدې کې چې غله دي اوس د دایي دومره تېره سي چې دایي وایي چې غل د غل من نه شي، دې د الله ولي مړ شي، وایي د غلو په لار دی. چې کله لاړ یو دوه کسان راپاتېدل، نبي علیه السلام ورته وایي من انتم؟ تاسو دواړه څوک یې؟ هغه وایي نحن مهانان، موږ د معاشرې غورځېدلی خلک یو، موږ د معاشرې غورځېدلی خلک یو. نبي علیه السلام ورته وایي ځان ته یې ناکاره ووي. نبي علیه السلام ورته نه وایي چې ناکاره یې. نبي علیه السلام وایي لا انتم مکرمان، تاسو خو عزتمن خلک یې، غلو ته عزتمن خلک یې. د دایي دا صفت دی، دی به په ګشت کې ګرځي، ښه به پوهېږي چې دې خلکو مونځ نه دی کړی. اوس هم وایي تاسو به مونځ کړی خو وایم ښه به پوهېږي چې دا سړی په وړاندې روان دی، خو دی به ولا صحیح ورو. هغه یو کس یو مولوي صاحب ښه سړی یو دایي ته یې وایي مړه تاسو مثال خو د باران دی، په هر ځای باندې ورېږئ، په لوړه جوړه قبرونو په سمو په ورانه باندې ورېږئ. زموږ مثال خو د کوهي دی، که سوګرا ده چې اوبه به رانه وڅکي، که سوګرا نه ده چې اوبه به ونه څکي. نو هغه دایي سلیقه پکې وه. هغه ورته مولوي صاحب کوهی خو کوهی پوهه که نه، تاسو خو دا پېژندن پوهیان یې، ستاسو نه په تمامه دنیا کې اوبه ورېږي. نه هغه ورته وایي یاره خو خدای ته د لوی صلاحیت او دغه درکړی دی، یعنې ما خو ورانوله تا داسې روغه کړه چې زما دې خوله بنده کړه. موږ د خلکو د خبرو ښه تعویلات راوباسو. نو د داعي صفات، د داعي ژوند، د داعي انفرادي زندگی، د داعي اجتماعي زندگی
دا سنت موافق وي ناس ته ولاړه دا په خو معقولونه کې وي د عبادت د اخلاق دا د سنت موافق وي او د دې خبرو د پیدا کېدو لپاره دا کومه خبره چې موږ د ماجیګر نه تر اوسه پورې واورېدلې او د دې خبرو د پیدا کېدو لپاره د هر دایي په ذمه درې محنت ده د هر دایي په ذمه باندې درې محنتونه دي د ټولو نه اول د دې ټولو صفاتو دعوت خلکو ته ورکول او د دې فضایل بیانول د دې دعوت ورکول او د دې فضایل بیانول او بیا په تنهایی کې مراقبه چې څه ویلې شي کېناستل او خپل ځان ته دعوت ورکول چې لوی تقریر کو خلکو ته کوي ته څنګه په نور خلکو کې خدای صفات پیدا کول غواړي خو پتا کېشته کې نشته خپل ژوند دې څنګه نو خپل ځان ته دعوت ورکول چې زما خپل ذات په دې صفاتو باندې راشي دا الله د ذات کلک او مضبوط یقین پیدا شي د عبادت شوق او جذبه پیدا شي عالمانه زندگی راشي د خپل اخلاق سره ژوند راشي د اخلاص نه ډک عمل پیدا شي او د الله د لارې نقل حرکت شروع شي آیا تاسو په زما په ژوند کې شته او کنه ځان ته دعوت ورکول ځان ته دعوت ورکول کنه بد تقریر وړ ډیر آسان دی ځان ته خبرې کول ګرانې دي کنه ها ځان ته دعوت ورکول کنه په او درې مهنت هغه دعا ده تشبیه په تیاره کې راپاسېدل د څلور رکعته نفل ادا غین رسو په دعا او په ژړا سره وکړل اے الله ما ته شي خبرې زده کړې صرف تقریر مې زده کړې بیان مې زده کړې الله حقیقت خورا پکې نشته اے الله محض په خپل کرم سره او ما کې حقیقت پیدا دا الله نه په دعا او په ژړا سره وکړل نو غواړو کنه د دای په مهنت دوره دی مهنت نقل او حرکت او د شپې دعا دعوت او دعا دا اصل د دای ژوند انتقامي ژوند نه دغه په ماپیو درگذري نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنانو په مخ راغته دي شپږ کیلومتره مسلسل په ګډ کوش چې کله ډېر بېهوشه شي زیر رضی الله عنه راشي او ترغونه کې ولادت ورګي راپای شي او کافران په بېهوشۍ کې هم ګډې راځي کوي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدد راغی فرشتي راغی مطالبه وکړه چې کوم قسم عذاب غواړي چې هغه پیراولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ دی داعی دی او د تمامو داعیانو سردار دی هغه نه دې خبره ونه ودی د دې په اهل آیات کې وسوک پیدا شي هغه خبره انتقام واغس ها زموږ تبلیغ را انتقامي تبلیغ نه زموږ اساسو موږ معافي کوو درمل وربای معاف کول وای امونږ تبلیغ کوو ګټو نه یو تبلیغ کول یو ګټل کول غواړي چې هر څه برداشت کول څوک چې سوی وایي با ما دا کار کول او ګټل لري چې کوم دادشاه بلا روانه چاوته چې پلاني سړي تبلیغ بد ویلي دي دې سمدستي راته هغه ولې وټاکاو چې هغه راووت یو څه پیډ دی نو خدام وایي ته پیغمبري نه تاسو په پوري ته څنګه دې کار کوي نو آیا حکم دادشاه په دغه بل اورو باندې چې بغش کلار سیده سره د کینی دا خبر ته وتی ته دې هر څومره خبرې کی هغه کوي کنه ما دې ژوند لیدلې ما دې زندگی لیدلې نو ما دې کوم تبلیغ وکړو ګټو ونه ها څنګه باندې کوو زور باندې کوو
یو لوی مهنت خدای راکړی دی. الله دې ما تاسو ته استقامت نصیب کړي ہے نا چې زموږ اساس د هر سړي په ذات کې دا څلور صفات دي. دعوت ورکول وي، تعلیم او تعلم، زده کړئ، د دې مهنت صحیح روح زده کوو، ذکر عبادت خو روزانه په خپل مون نظر اچو، روزانه په خپل ذکر او تلاوت باندې نظر اچو. د داعی ژوند به د مسلمان زندگی به د نننۍ ورځې نه سبا ته ښکلي چې زموږ ستاسو عبادت، زموږ نفلونه، زموږ ذکر تلاوت په دې کې د الله رب العزت د ذات سره زړه ولري او په هر وخت کې موږ تاسو دا یعنی نیت کې چې سیم دا الله اوري چې سکون دا الله اینی او الله زما سره دی. نو که په ذکر عبادت کې راته الله یاد شو، بیا به راته په معاملاتو کې الله یاد وي، بیا به په دوکاندارۍ کې الله یاد وي، بیا په لارې ځم سترګې به مې الله به ورته مخې دی، غوږونه به مې د الله رب العزت د ذات نه یېرېږي. اگه الله راته په عبادتو کې یاد نه دی، ستاسو په یاد چې موږ قرآن ته ناست یو الله یاد نه دی، په مانځه ولاړ یو الله یاد نه دی، تسبیح مو په لاس کې دی الله یاد نه دی، نو بیا به راته په دوکان کې یاد شي، په دوکان کې به یاد شي، پټي کې به راته یاد شي. چې چا ته الله یاد شي که نه یادي، نو د هغه نه بیا یو ځای هم نه یېرېږي. یو الله والا چې کله مړ شو فرشتې والا راغلي، وی رب دې څوک دی؟ وی تاسو له کوم ځای نه راغلی؟ وی ما خو بلې نه. چې تاسو څومره مزل وکړو؟ دا خو یې ډېره مزل دی. چې تاسو د دومره مزل نه راغلی، رب ته نیت کړی او دې یو خس راکوز شو، نو زما نه رب یې شو، داسې یاد کړی و. یاد یې نه؟ نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ وہ نوجوان ہے تو جمعہ تبتو مانگلا پناہ کی زنانہ و شرارت پائے گا دے بھائی چھیڑو دو بتدری دا تب جمعہ تابعہ بکو تراتو یہ رضی دے جماعت میں واپس شو پور تراوان دیتا زنانہ حسب معمول پکل دے والا اور دیتا اشارہ اکلا چکر دیتا اشارہ اکلا اشاره وکړه هغه زنانه طرفه متوجه شو روان اکی یو قدم کې هو تنوس الله تعالی نشته یو قدم کې هو نیو چغې وستا جنت के रास्ते को छोड़कर जहन्नम की तरफ रवाना हो गए और जन्नत का रास्ता हो जहन्नम तरफ रवाना हुई और बेहोश शराब पे होता पता वाली बेहोश शराब पे होता सनाना बगान का परवार पूरी बाबू होता तेरा अदे दलाले कमन की बेहोश अप्रोते खला गरारे ऊंचे देखो कोरते रावो देर साथ बात जिने को होश के राले मोरे तपोज को बच्चिया दशिशु उतारा देव तुई मोर किसे व दसना तरह के फोटो बयान का और गए और चंद मिस्ता बेहोश है जो और पदी बेहोश है कि लबार रागे दोबारा को होश के राना कलरा तजहीद तकबीर खुशो जनाजे खुशवा अमीर المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہو لگی نا اغرانے مور نے تبوزو کو بتاسو ما تولي اطلاع نه کولی چې زه د په جنازه کې شریک شوی د په قبر غټه کې شریک شوی بیا موري ټول کیسه حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ توګه امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فراري او دغه قبر درولې او د قران آیات ولمن خاف مقام ربه جنتان چې کوم سره د خدای مخ ته درولې نو وایي داخل فرضو جنت لدي دنين أوامر لأمير المؤمنين الله قرار ربه إكلا دن يا فإذا شد الله جنا دن الله دي عبادات بدريا بمراره جب الله دي ياتي قلوبيا دمر تيارا ورانا يوشان جدا دندا
بیا به د شپې تیاره موږ په ګناه واچوي. د دې وجې نه د دې عباداتو مقصد دا دی چې زموږ مخې ته الله راشي. په خپل مونږ ذکر تلاوت باندې دومره خواري وکړو چې الله مخې ته راشي. او څلورم عمل څه دی چې دی هغه اخلاق دي. د اخلاقي زندګي به ښایسته وي، د ده به سینه پراخه وي، د ده به تندې دا هر وخت یې خندلو وي، دکې به د برداشت ماده وي. ښکلي اخلاق د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې د خلکو په اسلام راتلل د اخلاقو په وجه ډېر شوي دي. ښکلي اخلاق دا د دایي صفات او پنځه اعمال د ده د محنت دي. مشوره به مضبوطه وي. د مشورې هر پهلو د کوم مسجد چې مشوره مضبوطه وي د هغې به ټول کار مضبوط وي. د مسجد کار به هم په مشورې باندې او د کور کار به هم په مشورې باندې. کورونو کې هم مشوره، ځکه د کور درې اعمال دي: د تعلیم حلقه لګول، د شپږو نمبر مذاکره کول او کله کله مشوره کول، او شپږو نمبر مذاکره هم کله کله کول. دا درې اعمال د کور اعمال دي. نو مشوره به مضبوطه وي. د مشورې ترغیب به مختصر وي. که اوږد کړو نو خلک به ګډ کېناستل پرېږدي. په یو ټایم به یو عمل وي. داسې نه چې اوس تعلیم حلقه ولګېده او د هغې نه وروسته مشوره. ټیک د تعلیم دې وکړو، پاو ساعت 20 منټه تعلیم وکړو، اوس بیا مشورې ته نیمه ګنټه یې کښېنئ، نو بله ورځ بیا ملګري ته راځي. نو په یو ټایم باندې یو عمل کول. مختصر ترغیب او د هغې نه بعد د تېرې شوې ورځې کارګزاري او نوې ورځې له کار ورکول. د خپلو کلي بستۍ یعنې کوڅې، بعضې کلي لکه شلبانډۍ کړې، امنور کړې، کوڅې دي پکې. نو کوڅې تقسیم کړو، دو کسانو ته کوڅه حواله کړو. بعضې ځایونه چې هغه مثلا ناړه ده، نو په هغې کوڅې نشته، کورونه دي، نو کورونه حواله کړو چې دا د دوو کسانو په ذمه دي. دا کورونه به دیگه ملاقاتونه چې کم از کم په 15 ورځو کې یو پیرا د محلې د هر کس سره ملاقات خامخا وشي. نو مشوره مضبوطه وي، کار به مضبوط وي. تعلیم د مسجد او د جومات. د مسجد په تعلیم کې فضایل اعمال او فضایل صدقات کم از کم نیمه ګنټه تعلیم. د حج په ورځو کې د داخلو په وخت کې فضایل حج د 10 ذوالحجې پورې فضایل حج هم بیانول، او د 15 شعبان نه وروستو فضایل رمضان د دې تعلیم کول. د کور په تعلیم کې هم دغه کتابونه، او د مسجد په تعلیم کې د شپږو نمبر مذاکره نشته، او د کور په تعلیم کې شپږو نمبر مذاکره شته. د کور په تعلیم کې د پردې اهتمام انتهایي ضروري دی. بهتره خو دا ده چې په کور کې 15 وروڼه دي، 15 او څلور میاشتې د ګوړې تعلیم شته. هر یو کس د خپلې ښځې او بچو سره په خپله کمره کې د فضایل اعمال نه تعلیم کوي. د پردیانو ضرورت پاتې نشته. که داسې نشته او اجتماعي طور ټول یو ځای کښېني، نو د کور په تعلیم کې پرده ضروري ده. چې یو پرده لګېدلي، کوم وخت چې هغه زنانه چې د هغې نه پرده کول فرض دي، هغه طرف ته هغه ناست دي. او که چېرې ماحول جوړ نه وي، پردې اچولو ماحول جوړ نه وي، نو بیا د هغې لپاره بهتر ترتیب دا دی. مثلا جارجیب تعلیم کې په خپل کور کې د ده مخې د ده ټبر، د ده مور، د ده لور، د ده ناسۍ دا د مخې ته کښېني، او د تره لور، رندان، کاکي دا د ده سټاف ته کښېني چې تعلیم په دوران کې د ده نه ده، هغې باندې نه کوي. ولې تعلیم عمل دا موږ ثواب ګڼو، خو دا د پردګي عذاب دی، دا ګناه ده.
د کور په تعلیم کې د پردې اهتمام دواړه ترتیب دغه ترتیب سره او دې ترتیب د پردې اهتمام د کور په تعلیم کې بهتر دا ده چې په کوم کې مستقل تعلیم کولی شي نه هغه دی او تعلیم دی یو کس په ذمه نه اچول چې ټول عمر یې خپل تعلیم کې یا ورو تعلیم کې یا بلکې تعلیم باری باری هغه چا په ذمه باندې اچول تر دې پورې چې څوک یو الف هم نشي ویلی دا هغه ذمہواري هم د تعلیم اچول چې دا هغه د تعلیم احساس پیدا شي احساس ذمہ داری پیدا شي تو چې اطلاع تعلیم کې بچہ طلاق کې اختیار نه ورګي پلان مرشو د کور تعلیم ختم شو او مسجد کې یو بس تعلیم کوي نور چې دوا کې اختیار نه ورګي نه هغه مرشو تعلیم ختم تو تعلیم آئی هغه یو بس باندې تعلیم کول دو تعلیمونه یو د مسجد یو د کور او دو دشتونه یو بس خپل محلي یو د بیرونی محلي خپل دش بعاله باراوري تشبه ولې مخکې مدت شوي ځکه زموږ محنت میدان محله په روزانه 2.5 غنټې ترتیب کې موږ د محلې نه بهر وتل موږ له نشته خپله محله کله چې محله کمه ده که څلور کوره دي نه هغه آس پاس کورونه کولی شي خو بهتروالی د خپلې محلې دی چې په خپله محله کې به خواري کوي 2.5 غنټې دا صرف د دعوت لپاره دي که څوک د 2.5 غنټو نه زیات وخور کوي بیا پکې دی نورې خبرې کولی شي نو زموږ خپل ګشت فعاله دا د اصولي د ورځې ګشت دی ځکه شپږ ورځې مونږ خواري کوي انفرادي د بد په ورځ چې مونږ هم ګشت کوو دا د دې کلیو د دې محلي اجتماع ده اوس دا انفرادي ملاقاتونه ټول راغونډو چې کومه مطالبه مقصود او مطلوب ده چې هغه دې مخې ته کېږي دا بهاله دغه مطالبه بهاله پوره کېږي چې مونږ شپږ ورځې خواري کوي مسلسل خواري مو کړي ملاقاتونه مو کړي ذهن سازۍ ملاقات مو کړي خلک به انفرادي ته ورلېدلی هغې کې مو خواري او محنت کړی نو بیا دې د بل په ورځ مطالبه وکړو نو چې کومه مطالبه مونږ غواړو هغه به پوره کېږي اګه مونږ شپږ ورځې هېڅ نه دی کوي تاسو به بیا په اوومه ورځ به څه وشي نو څوک څوک په خپل مسجد ته ورکوي وخت ورکوو که نه ټول وخت ورکوو که نه دا وخت سره راځي دا سره راځي